السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان الله توحیدی ما کتونکو نن د سره یو ښایسته بلې ویډیو مې تروړې ده د مسنجر باره کې د څو سیټینګونه ښیمه یو څو داسې ښکلي اپشنونه ته ښیمه چې تر اوسه پورې به تاسو نه استعمال کړي. که ویډیو خوښه شوله نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، لایک کمنټ کې خپله رایه مثلا بیانوئ، خو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که ویډیو تاسو پهله ځل ګورئ یا هم تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او که په فیسبوک باندې زموږ دا ویډیو ګورئ نو زموږ پیج ځان سره لایک کړئ، ځکه چې راتلونکي ویډیو به تاسو ته په وخت میلاویږي. نو ټایم هم نه خرابومه، ورځمه او هغه سیټینګونه ته ښیمه چې هغه په څه طریقه باندې موږ دا سیټینګ کوو. لومبې ځو دا مسنجر ته، تاسو د سیټ کې ما سره ګورئ، تاسو ته زه ښیمه چې کوم داسې سیټینګونه دي چې هغه به تاسو تر اوسه پورې نه کړي. ښه، ټول نه پیله چې کوم دی هغه دا دغه دی، ګوره دا اوس مسنجر ته رالم. مطلب مسنجر باندې زه چاته سلام لیږم یا های وغیره لیږم، دا لیږم دا په داسې ښایسته طریقو سره څنګه لیږم، دا دې ته ما سره ګورئ دا بره های چې مې لیږلی دا دغه شان چې کېږي. دې دپاره سمپل تاسو دا سرچ بټن چې خوا کې کومه ده دا به ووهئ. دا سرچ بټن چې مو څه کوم وواله دا لاندې اپشن یې رالي دا وګوره، دا اوس په دې طریقه باندې لاړئ. داسې نور هم څه لیږلی شي، هسې مثال په طور باندې های مې وکړو، سرچ بټن مې ووهله، دا وګورئ دا ګفټ دا دې طرف ته دا ګفټ والا وم، دا وګوره دا ګفټ هغه ته لاړئ، دا ګفټ هغه ته لاړئ. خو دې کې دننه څه دي دا چې کله هغه په دې باندې داسې کلیک کړي نو هغه ته به ښکاره شي. یو دا سیټینګ شو. دویم سیټینګ دا چې مثال په طور تاسو ملګري سره پرسنل د چا سره خبرې کوئ او هغه تاسو غواړئ چې ما نه څوک موبایل والي او هغه ونه ګوري، زما دا مسنجر کې هغه ته پته ونه لګي چې یاره دا دې کس سره خبرې کوي، نو دا به څنګه پټو، په څه طریقه کار سره به موږ دغه مسنجر پټو. نو سمپل به د هغې دپاره داسې وکړئ، مثال په طور باندې زه دا کس دی حاجي بادر مومن وغیره یو کس به راوالمه، په هغه باندې به سمپل داسې کلیک کړمه، داسې چې به کلیک کړو دا پیله نمبر چې راځي دا ارکیو په نام باندې، نو په دې باندې به کلیک کوئ. دا ارکیو باندې چې کله ته کلیک کړو دا د دې سکرین نه لاړې، خو تاسو اوس وایئ چې یاره دا به زه څنګه ګورم. د هغې دپاره به سمپل دا بره 3 ډاټ چې کوم دی د چا به تصویر د اکاونټ راغلی په دې باندې به کلیک کوئ. په دې باندې چې تاسو کله کلیک کړو نو لاندې به دې ته راشي، دلته ارکیو لیکلی دی، دې باندې چې تاسو کله کلیک کوئ نو د هغه دغه باندې سر کې راغلی دغه دی، نو دا به دې ځای کې بیا تاسو د هغه میسجونه کتلی شي. بله طریقه چې کومه ده په طور تاسو یو کس سره خبرې کړي دي او کوم پرسنل خبرې یا ضروري خبرې چې کومې دي هغه تاسو غواړئ چې یاره دا ما زه بیا په اسانۍ سره غواړم چا تفصیلي خبرې در سره کړي دي، بیا وایئ چې یاره بیا د هغې پسې زه ګرځم نه، نو هغې دپاره به او ډایرکټ یې راوړم، نو هغې دپاره به داسې کوئ، مثال په طور د هارون رشید بهي سره ما خبرې کړي دي یا دې کس سره ما چې کوم دي دا خبرې کړي دي، نو هغې دپاره به زه داسې وکړم چې په دې به کلیک کړم. په دې چې کله ما کلیک کړو دا لاندې پن نشان راغلی، پن بس په دې باندې به کلیک کوئ. بیا چې هغه وشو بله خبره ده هغې باندې به کلیک کوئ، لاندې به د پن اپشن باندې تاسو ورځئ او کلیک کوئ. نو بیا چې کله تاسو کومې خبرې پرسنل وي یا ضروري وي هغه به دغه پن باندې تاسو کلیک کړي، نو په دغه ځای کې پرتي د هغې دپاره بیا تاسو داسې کوئ چې دغه 3 ډاټ به وهئ د کتلو دپاره، او لاندې به راکوزیږي دلته یې لیکلي دي څه شو دا لاندې لیکلي ویو پن میسج چې کوم دی دا ویو دغه ځای کې دا اپشن دی، دې ته به راځئ او دا به اوکې کوئ. نو کوم میسجونه تاسو چې دغه ضروري ګڼلي او ویلم چې یاره ځان ته زر راواړو نو هغه بیا په دغه ځای کې راتئ. دغه یو څو سیټینګونه را روانه ویډیو کې به انشاءالله تعالی نور دغسې قسمه سیټینګونه هغه به تاسو ته راوړو. په الله سپارو، ډېره مننه. السلام علیکم.